نو پرښتو ورته الله یو خلیفه پیدا کړي شیطان له په دې باندې حسد راغی چې 80,000 کاله عبادت ما وکړو خلیفه به دې جوړېږي نو توکاڼې وله په دې خېټه باندې وتوکلې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې مؤمن نه دی په تاسو کې هر یو کس تر هغې پورې تر کومې پورې چې ما کم څیزونه دنیا ته راوړي دي په هغې باندې پوره عمل نه کړی ننني درس کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي لا یحل لمسلم ان یروع مسلما چې حلال ندی د یو مسلمان دپاره چې بل مسلمان ویری بعضې خلک داسې که نه هلکه د ور د شات نه پټي یا څه داسې مسلې یری جي وي یارو مې ټوپ ته وباسي اکثر یا چاله دمکي ورکول په دمکې سره خلک یې رو وی نبی علیه السلام مبارک چې ته په سفر تللی و صحابو سره نو شپه وه پخوا خو ځنګلې وې ډېرې نو په شپه کې یو صحابي چې ته د بل اوده صحابي په خېټه باندې پړې راښکلې دی نو هغه صحابي را پاسېدلی یریدلی وي جوړ مار دی نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې لا یحل لمسلم ان یروع مسلما حلال ندی د مسلمان دپاره چې بل مسلمان ویری یوه خبره دویم نبی علیه السلام فرمای چې داسې کور چې په هغې کې سپي اوسیږي یو کس ته سپی ساتي یا په هغه کور کې پټوان لګېدلي دي تصویران نبی علیه السلام فرمای داسې کور د رحمتونو نه او د برکتونو نه خالي بلکې د رحمت پرښتې داسې کور ته نه راځي الله دې موږ د داسې دغه نه وساتي چې سپي او تصویران کور کې ساتي ننني درس کې انشاءالله تاسو ته تفصیلي ویم یو انسان دی کور کې سپی ساتلی دی سپي ساتل په کور کې جایز نه دي یو خبره بیا ویم مګر په حدیثو کې ذکر دی چې درې قسمه د دریو شیزونو دپاره سپي ساتلی شي ما سوا د دریو نه سپي ساتل مطلقا حرام دي د هغې وجه دا ده چې په زناورو کې د ټولو نه زیات پلید زناور دا خنزیر دی قرآن کې الله فرمای انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله په مخته ځمکه نجس و پلید زناور دا خنزیر دی او په مخته ځمکه پریوتې و دله زناور دله دا خنزیر دی د هغې وجه حیات الحیوان یو وجه لیکلې ده خو زه دا ماشومان ناستې تاسو ته نه یم بیا مشران مان تپوس کې بیا به ویم چې دا ولې دله دی خنزیر ولې دله دی مشران ته بیا ځان ویم دا په مخته ځمکه پلید زناور دی او دویم نمبر زناور چې په مخته ځمکه پلید دی هغه دا سپی دی ورپسې ځکه سپي کې یو څو خاصي دي یو دا چې سپی د حلالې په ځای باندې مرداره ډېره زیاته خوښوي یو دا ډېره بده خاصه ده په سپي کې او دویم نمبر چې سپی کله ملنګ غوندې سړی وویني شلیدلو جامو والا وویني غریب نو ورپسې غاپي او چې های سټیټس والا سړی وویني نو غاپي ورپسې نه دا پکې دویمه خرابي ده دا په سپو کې شته چې چا سپي ساتلي ورته پته لګېږي دریم نمبر د سپي خرابه خاصه دا ده چې دی ټوله شپه ویښي لیکن چې صوبایي د اذانونو وخت شي نو دی اوده شي دا پکې ډېر بد مرض دی او چې دا مرض په کوم قوم کې هغه قوم باندې ډارکه ده چې عذاب پرې راشي ځکه دغه صوبایي وخت چې دی دا د رزق د تقسیمېدو وخت دی او په دغه ټیم کې ته غافله پروت یې داسې اوده پروت یې دا داسې مانه پرېوتې کار دی چې هغه په دا سپي کې دی ځکه الله ته نه خوښېږي دی نه مثلا اوس چې په مونږ چا کې دی ټوله شپه ویښ یو موبایلو ته پراته یو خو چې صوبایي وخت راشي زما محترم خوب راشي دا د سپي عمل دی سپی دا کار کوي الله دې مونږ د دې نه وساتي د دې درې وجونه سپی پرېوتې او بله خبره تاسو ته کوم تاسو ته یو ناشنا خبره کوم دا سپی که تاسو وګورئ د نورو حیواناتو په دغه باندې د انسان سره ډېر عادي کیږي د هغې وجه څه ده تاسو ته ما مخکې یو پیر ویلي مو خو بیا هم درته یم کیدای شي درس کې ناشنا ملګري ناست دي دا سپی گویا سپی څنګه پیدا دی د سپی تخلیق څنګه وشو دنیا کې تاسو ته پته مخکې مې ته ویلي که نه هیر دی نه ښځه ووایم که نه پرېږدم کله چې الله آدم علیه السلام پیدا که خټې نه آدم علیه السلام جوسه جوړه وه نو دا شیطان خو په اسمان کې و نو د دې بوت د آدم علیه السلام د دې جسم نه به تاوېده را تاوېده نو پرښتو نه یې تپوس وکړو وایي دا څه شی دی نو پرښتو ورته جواب کې ووی چې الله په ځمکه باندې خپل یو نایب پیدا کړي ړومبۍ سپاره کې الله وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه الله وفرمیل پرښتو زه په دا ځمکه کې یو خلیفه او خپل نایب پیدا کوم چې زما دین الهیت للهیت وحدانیت ښکته دنیا کې انسانانو ته ورسوي دا الله فرمایلی دي نو پرښتو ورته الله یو خلیفه پیدا کړي شیطان له په دې باندې حسد راغی
چې 80,000 کاله عبادت ما وکړو خلیفه به دې جوړېږي نو توکاڼې وله په دې خېټه باندې وتوکلې څه وله وتوکلې د ډېرې غصې د وجې نه حسد و پکې جي که نه نو د حسد د وجې نه وله په خېټه باندې توکاڼې وتوکلې نو الله نو د خېټې نه وله خټه را دې خوا کړه زمونږ په دا نوم کې چې کوم سورې دي نو په دې کې شیطان توکاڼې توکلې وې نو الله دا خټه را لر کړه نو په خېټه کې سورې پاتې شه نو د هغې خټې نه الله دا سپی جوړ کړه د ما محترم سپی د دغه ځای نه راغلی گویا د انسان سره مانوس کیږي په منزله د نورو زناورو انسان سره ډیر مانوس کیږي ځکه چې دا د انسان د ګیډې نه پیدا دی د نوم د خټې نه پیدا دی او پلید ځکه دی چې د شیطان توکاڼې دي پته ولګېده چې سپی د کوم دی نه پیدا شوی دی ذهن ته څه مسله راغله ځکه پوه نه شوې دا خو د سپي طالب شو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام